نوم ګلپاڼه خان دی. مونږ د لنګر نه راغلي. دا ډېر ښکلی پارک دی. اریانا ورلډ پارک مټه د سوات زړه په مټه کې اریانا ورلډ پارک د سیر و تفریح دپاره د خلکو د خوښې ځای. په اریانا ورلډ پارک کې د خوند اغستو دپاره سمبا ټاور، کشتي، سټار جټ او نور هم سهولتونه موجود دي چې پکې ماشومان هم خوند اغستی شي. هر طرف ته شنه باغونه او د سوات سیند یخې هواګانې د انسان ستړیوالی او ګرمي لږ وخت کې ختموي. د اریانا ورلډ پارک منیجر خالد خان وایي چې پارک مو د مټې او خوازخیلي خلکو د سہولت دپاره جوړ کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خالد دی. زه په دې اریانا ورلډ امیوزمنټ پارک کې از منیجر کار کوم او موږ دا سہولت دلته راوړی دی خاص کر د تحصیلي مټ او تحصیلي خوازخیلي خلکو دپاره. اوس موږ د هغو دپاره دا سہولت راوړی دی چې دا پارک یو کلاو کړی دی او دې دپاره چې خلک راشي دلته خپل ټایم زموږ سره سپینډ کړي او خپل ریفریشمنټ وکړي. ماشومان خپل راولي. بل دلته زموږ سره هر قسمه سہولت په دې پارک کې موجود دی. د خلکو دپاره کار پارکینګ زموږ سره دی، سیکیورټي ښه پوره انتظامات دي زموږ سره. خوش اخلاقه عمله مونږ راوستي ده کوم چې زموږ سره دلته کار کوي. او بل دا چې زیاتر خلکو له مونږ روزګار ورکړی دی او نور هم کوشش کوو چې څومره خلکو ته سہولت میله او روزګار مونږ خلکو له ورکړو. دلته کې خاص کر زموږ تحصیلي مټه څومره وروڼه او څومره خویندې وروڼه زموږ دلته راځي نو مونږ کوشش کوو چې هغو له څومره سیکیورټي انتظامات ورکړو، د دو پر امن طریقې سره د هغو ریفریشمنټ وشي او د دې نه زموږ سره زموږ نه په خوشحالۍ باندې رخصت شي. او کوشش مونږ هم دا کوو چې یاره زیاتر مسایل جوړیږي په پارکونو په دې ځایونو کې نو موږ د هغې کوشش کوو چې دا څومره خلک موږ له راځي چې هغه په پوره امنه طریقې سره خپل خوشحالي دلته کې ولړي او خپل ریفریشمنټ کوي او بیا د دې ځای نه ښه په خوشحالۍ زموږ نه ځي. هر قسمه سہولت به دی کې د ماشومانو دپاره زموږ سره رایډونه دي او 11-12 قسمه زموږ سره رایډونه دي د ماشومانو لوی دپاره. او نور هم موږ کوشش کوو چې د خلکو له څومره سہولت دی چې موږ راوړو دې سوات ته. مخکې به خلک تو به ښکته چې اختر به فیسټیول به راته نو خلک به تو ښکته ښارونو ته چکرونو له. اوس راځي دلته کې موږ ته دا سہولت کولاو کړی بلکې هر ځای کې کولاو شوي دي. نو بل د دې چې دا خلک موږ د مطمئن هم یو دلته راځي زموږ سره ښه په مینه سره په هر ښه اخلاقو سره زموږ سره میلاویږي، خپل ریفریشمنټ کوي او بیا زموږ نه رخصتېږي او خپل ټایم زموږ سره سپینډ کوي. بل زموږ د پارک پته یاده لرئ موږ پارک دی د ګیمن پول سره په نلو روډ باندې. ما خالد روډ له اجازت راکوي د الله په امان. په پارک کې جومات، لیډیز او جنټس دپاره جدید باتروم، د ناستې وسیع چمن، پرامن کار پارکینګ سره د خوراک سامان، آیس کریم، کولډ ډرینکس او کینټین، جوخ سویمنګ پول هم موجود دی. خالد خان دا هم وایي چې د پارک جوړېدو په وجه ډېرو خلکو ته روزګار میلاو شوی. د خوش اخلاقه عملې سره د خلکو حفاظت دپاره سیکیورټي ګارډ او بر وخت شکایت سیل 24 غنټې موجود دی. هم نن راشئ او د اریانا ورلډ پارک د سہولتونو نه خوند واخلئ. پته اریانا ورلډ پارک ګیمن پول خوازخیله روډ مټه. زما نوم ګلپاڼه خان دی. مونږ د لنګر نه راغلي. دا ډېر ښکلی پارک دی. هر مازدیګر هر څوک راځي او زه سنګوټي سکول کې سبق وایم. مونږ په مخه دې پارک ته راځي. واړه پکې ډېر خوشحاله. ډېر ښکلی پارک دی. زه ورته وایم چې راشئ او دا پارک ډېر ښکلی او دلته ډېر خوند کوي. مو خو دا واړه بور شوي کور کې ثابته هفته بلکې دا بور شوي تنګ شوي یو ځای ته بل ځای ته تلل غواړي خو د دې نه بل د امن او د ښه ځای ماته نه ښکارېږي په دې اپر سوات کې. او ماشاءالله د سیکیورټي په لحاظ سره کم وګوري نو ځای په ځای CCTV کیمرې لګېدلې دي، سټاف ولاړ دی، سیکیورټي والا سټاف ولاړ دی، بل د کمالاکان چې ولاړ دي دا مختلف جولو ته او دا کوم خوراکونو والا نو ټول ښه با اخلاقه کسان دي ماشاءالله. لوکیشن خو ډېر بهترین دی. ته ګوره نو دا سوری دی که نه داسې سوري والا او داسې بهترین ځای خو په مټه کې او په دې علاقه باندې نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم اکرم دی. باما خیل نه راغلی یم. زه سمارټ سکول سټوډنټ یم کلاس دریم کلاس. دا ډېر ښکلی پارک دی. موږ دلته کې راغلي یو
چې چېرته مونږ چکر له راځو خپل ماما سره راځو تره سره راځو پلار سره راځو نو مونږ پارک ته راځو دا ډېر ښکلی پارک دی او مونږ پکې ډېر ګرځو